قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سنن ترمذی حدیث 3555 په دې مقصد باندې لوستل لري چې د عرفه دروازه اهمیت ښکار شي. نن د جمعې ورځ هم ده او حاجیان عرفات ته تللي دي، روان شي او تقریبا زمونږه دغه درې نیمې بجې خطبه د حج به شروع شي انشاءالله. هغه واورئ چې خپل سترګو باندې ووینئ چې مسلمانان څومره په کثیر تعداد کې خپل مرکز ملت کې جمع شوي. اوس په تقریبا دغه میډیا هر چا سره ده، دا قتل پکاري او هغې چې کوم بین الاقوامي بنیادونو باندې مسلمانان یو ځای کول غواړي هغه لوستل پکار دي، اورېدل پکار دي. خطبه چې وایي امیر الحج یو خو پاکستان دی که نه، دلته خو د هر یو څیز نه سیاست جوړ شوی دی. مولانا تللی دی حج دپاره او دلته خلکو مشوره کړې ده چې نن به د جمعې خطبه په حرم کې مولانا وایي. الله بندگانو دروغ هم څه دي، هغه حج له تللی دی که عرفه کې هغه حاضر نه شي بیا حج نه کېږي. په حرم کې به څنګه خطبه وایي؟ د بېدینه خلقو کار عمده کوي بس همیش دپاره. دا قسمه څیزونه مه کوئ، د دین مذاق ښه شی نه دی او د دین په نوم باندې دروغ ویل هم ښه شی نه دی. تاسو وګورئ چې نن به مسلمانان په عرفات کې د تور او د سپین، د وړوکي او د لوی، د سړي او د ښځې فرق به نه وي، ټول به یو سپین لباس کې. او امیر الحج به هغې ته دعوت ورکوي، د دعوت بنیاد به د شرک ردي، د توحید اثبات وي او په یې کې به دا ترغیبات وي چې دا جزوي فرعي مسائل مه څېړئ. دا مسائل دلته خلک څېړي چې دا ګورئ جي مونځ کې لاسونه پورته کړل، هغه بل وي جي مونځ کې بیا لاس نه پورته کوي. دې ته فرعي مسائل وي، د دې ضرورت نشته دی. هغه مسائل چې هغه یقیني طور د هغې تپوس کی باقاعده هغه مسائل ته توجه کول پکار دي. هغه اصولی مسائل وي چې سړی شرک نه کوي، سړی بدعت نه کوي، سړی سنت پیژني او توحید پیژني، کبایر او صغایر د هغې نه ځان وساتي، د نجات لپاره هغه کافي ده. په دا ورځ د عرفات یو خو د خلقو کیسې دي. زمونږ مسلمانان دې مرض کې مبتلا دي چې دی د دین په نوم باندې ډېر دروغ اوري او ډېر ووایي هم لګیا وي چې الله رب العزت سیدنا آدم علیہ السلام چې کوم دی دا په سریلنکا کې راکوز کو سراندیب کې او د هغه ښځه سیده حوا د جده کې راکوزه کړی. لکه تا قرآن ویلی دی، قرآن مجید کې خدا ویلی دی چې آدم الله هغه سره د هغه بیبي پیدا کړ نو ورته ویل دواړه په جنت کې یو ځای اوسېږي. خوراک هر ځای کېږي به، لیکن ستاسو استوګنه او په جنت کې، په جنت کې الله د هغه نه ښځه نه جدا کوي. تو دنیا کې دا کم حکمت دی چې زرګونه کیلومیټره فاصله باندې یو ځای کوز کا بل ځای کوز کا. او په هغه زمانه کې چې
رابطه نشته دی یو بل سره، سجاز نشته دی، سیکل نشته دی، هیڅ شی نشته. دروغ وایي، بې شمېره دروغ وایي. او بیا دروغ دا یي چې عرفات کې رسېدل نو یو بل یې وپېژنده ځکه ورته ته عرفات وایي. د دروغ هم سهه دي مړه سوی. په دې قصو میسو باندې زمونږ دین برباد کړی دی. دا دروغجن روایتونه دي. که ستا نه یو سړی تپوس وکړي چې ستا لیکلي ته اوسی ولې وایي نو ته به څه وایې؟ یا بیخان ته بیخان ولې وایي، یا شاباسګړی ته شاباسګړه ولې وایي؟ د خپل کلي چاته پته نشته، خو د آدم علیه السلام او د عرفات پته ورته شته دی. دروغ دي بې شمېره دروغ. یو انګریز وی هغه وایي دروغ دومره خواره کړه چې خلکو ته دروغ رښتیا ښکاره شي، او که ته سبا رښتیا وایې چې ستا خبره ورته دروغجنه ښکاري او هغه دروغ ورته رښتیا ښکاري. دا کیسه یې داسې دي. الله عالم دی چې عرفات ته عرفات ولې وایي، خو دا بالکل دروغ دی کې هېڅ د الله حکمت نشته دی چې یو د یو ځای کوزي او بل د بل ځای کوزي. ستا په خیال هغه داسې همواره ځمکه وه دا کومه چې اوس ده؟ هغه جنګلاتو په دې کې بې شمېره صحراګانې دي. د سراندیپ او د سعودي عرب منځ کې څومره فاصله ده؟ الله حکیم دی، د هغه څه کار د حکمت نه بهر نه وي. خدا دروغ دي خلکو مشهور کړي. عرفات هغې کې نن حاجیان جمع دي. د ټولو یو لنګ لاندې اغوستی دی، یو څادر یې پاسې چولی دی او سر یې سرتور دی. د آخره چې ستا د ملک شیخان نشته هلته کې چې جي مونځ دې نه کېږي، په سرتوره مونځ نه کېږي. دا د یو وجې مونځ نه کېږي. خلک د دین په مزاج نه پوهه. سرتور ګرځېدل دا زمونږ د دین تقاضا نه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه د سرتور ګرځېدو نه وه. ځان په دې پوهېږئ، دا عادت پرېږدئ. دا ناکاره عادت دی چې سړی سرتور ګرځي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف ده، د صحابه کرامو د طریقې خلاف ده. مسلمانان چې کله آزادو نو څوک به سرتور نه ګرځېدل. کله چې یورپي ملکونو مسلمانانو کې خپل علاقې د هغې نه واخیستې، نو آبادیاتي مسله شروع شوه او غیر مسلم حکمرانان شو، نو البانی رحمه الله لیکلی دي چې هغې دوه څیزونه موږ له راکړل، یو ګیره خریل او دویم سرتور ګرځېدل. اسلافو کې زموږ دا څیزونه نشته. لیکن د دې دا مطلب نه چې په سرتوره مونځ نه کېږي. دواړه مسلې ځان له ځان لري. احترام او ادبدارۍ چې انسان دی مونځ کې سر پټوي، بار دې هم پټوي، او دا علامت ته ځان نه جوړوي چې اوږدې زلفې پرېښې دي او سر باندې یو پیالې تیل اړولی دي چې لرې نه ښکاري چې فلان کې صاحب را روان ده. بعضې خلقو دا ځان له مزاج جوړ کړی، دا غلط دی. مسلمانان ابا دغه شان نه ګرځېدل. لیکن د دې دا مطلب نه دی چې نارینه مونځ دی په سرتوره نه کېږي. دا ځان له ځان له څیزونه دي. حاجیان به نن په سرتوره لګیا وي، او دا د الله دین دی. دا الله د دین مزاج دا دی چې الله او رسول څه وایي هغه شان به کوي. دیکھئے وہ خپل عقل شریف نه استعمال ہے. مونځ دا په ټایم کې دننه فرض دی. لکه اوس د ماسپښین ټایم دی، یو سړی مونځ نه کوي، قصدن آمدنې نه کوي، تر دې چې مازدیګر ټایم داخل شي نو د مونځ د دنه فوت شو. پښتانه ورته قضا وایي، مونځ یې فوت شوی. دې کې اختلاف دی بیا د علماو چې دا سړی به دا مونځ قضا کولی شي که نه شي کولی. په د بعضې رایې دا ده چې چونکې دی واجب القتل دی، لہذا دته اجازت د مونځ دوباره کولو نشته.
دا دلته خلکو دین نه یو ګپ جوړ کړی خپل سمې دی که مونځ یې وکړو که ویې نه که نه ویې نه کړو ولې موږ ورله آپشن ورکړی دی چې خیر دی قضا یې وکړه د حنابلو مسلک دغه دی د امام احمد بن محمد بن حنبل مسلک دا دی چې دا سړی واجب القتل دی د ده ته د مونځ د قضا اجازت نشته دی ده ولې د الله حکم پرېښی دی مسلمانی دی ته نه وایي چې ته قصدن عمدن مونځ قضا کړه قوموا لله قانتین او ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا د دې یو ټایم مقرر دی او پې کې دن نماز کول فرض دی زیات قوي مذهب د امام احمد دی دا د نورو پکې نرمي کړې دا نه خلک دې ځای ته ورسو چې مونځ نه کوي مونځ په ټایم کې دن نه کول فرض دی لیکن نن به حاجیان څه کوي حاجیان به ماسپښین مونځ نه کوي ها د مازدیګر مونځ به نه کوي ماسپښین ټایم چې داخل شي خطبه ویلی شي نو ماسپښین مونځ به وکړي د بیا به یې پسې د مازدیګر مونځ وکړي متصل جخت راولي دا کوم چې عقل نه پاک خلق دی هر شی په عقل تلاش کوي دي ته وایه په دې کې څه لاجک دی عقل ما 13 جمعه ویلي دا ځان سره کېنه ستا به بګار شي په شریعت کې د عقل ادخال نشته دی او انشاءالله زه به ډېر زر دا ثابتوم سبا د تقاریرو کې چې کومو خلکو حدیث رد کړی دی دا یې کې بنیاد دا خلقو دی چې هغوی د عقل استعمال کوي حدیث یا دین دا په عقل نه دی دا په نقل دی دا غلطه فلسفه ده نن دې څوک وایي دا چې ولې دا دوه منځونه مخکني ټایم کې کېږي ولې څه وجه ده او بیا کمال دا دی چې دا مونځ ټول خلق په جمع نه کوي چا چې حج کړي هغه ته پته وي ستاسو خیال لای چې یو امام به خلک ورپسې ولاړي هغه مسجد خو ورکوټ ونه دی هلته ټول خلک نشي سماوی دی هر کعبې په شان نه دی بلا دومره لوی میدان دی چې هلته کې نه د آواز سسټم کېدی شي او نه پکې سوری کېدی شي نو ټول خلک ځان له خیمو کې لګیایي بس څوک امامتۍ سره کوي څوک ځان لګیایي مونځ کوي څو رکعاته مونځ کوي هلته ټول خلق یو طرف تري احناف بل طرف تري ټول مذاهب هلته کې د 2 رکعاتو قائل دی د قصر احناف د پوره مونځ قائل دی که دلیل ہوتا پوسے دلیل ملیل نشته دی په جنگ دی خلک کوي یو مرګره تله دی مانه تپوس وکړو چېرې سر دلته کې اختلاف دی ما ورته سنت 2 رکعات دی او پاتې شو جنگ نه مې جنگ خو قرآن حکم دی جنگ به نه کوئ سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ د خپل دور خلافت تر شپږم اووم کاله پورې 2 رکعاته وکول رسول الله صلی الله علیه وسلم بم وکول ابو بکر بم وکول عمر بم وکول سیدنا عثمان بم وکول آخری کال باندې چې کوم حج کو ناغه 4 رکعاته کړي دا یو لویه مسله ده خلق درو وای په دې چې اجماع را ذکر ثابت دي په دې اجماع نشته ده بعض خلق ہوتا پتہ نہیں ناغیدہ ہوئی چې عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی چونکہ وعده کړو هلته کې کور اغسته و په دې وجه باندې هغه په دغه کال باندې مقیم و ناغه 4 رکعاته کول دې علاقه کې دا شوشه دین حدیثونه یې دي احادیثو کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکه پر ورځ ټول مهاجرین منې کړو مهاجر هغه چې د مکې نه مدینه تللي چې تاسو به څوک مکه کې نه پاتې کېږي
اس مهاجر مکه کې نه دی پاتې شو، نه عثمان نه بل دا دروغ دی. او عثمان ته د کور اغستو څه ضرورت او خپل ځاړو کورونه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نه دی پاتې شوی. یو سیدنا عبدالله ابن عباس پاتې شوی دی، سیدنا عباس رضی الله عنه، او د هغې وجه دا وه چې هغه د هغې استوګنه طایف کې وه. او دا گپ دی چې دا دلیل نه دی په دې. اصل کې دا د سیدنا عثمان یو اجتهاد و، یو اجتهاد و داغه، هغه اجتهاد باندې هغه عمل وکړ. سیدنا عبدالله بن عمر هغه سره خبر وکړه چې دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 رکعاته کړي، ابو بکر 2 رکعاته کړي، عمر 2 رکعاته کړي، او تان شپږ کاله 2 رکعاته کړي. اوس ولګي صحابه غلي نه کینی. ان هغه ور سره اختلاف ساتل، لہذا دا اجماع نه ده. سنت څه شی شو هلته کې 2 رکعاته کول. په دې پاکستانیان نه پوهېږي، دي خپل مذهب نه پرېږدي چې زما مذهب دا دی. دا ظلم مه کوه د الله بنده، چې کله سنت ثابت شو نو بیا دا شی پرېږده بس. خو چې کله عثمان رضی الله عنه مخکې شمانځه ته نو عبدالله بن عمر هغه پسې 4 رکعاته وکړل. ولې وکړل؟ دا د اوسنو خلقو ته دا چلو ښیه چې هغه نه تپوس وکړه چې دا تاسو چلو کو. هغه ویل سنت 2 رکعاته دي، خو الخلاف شر، اختلاف ساتل د دین په نوم اختلاف کول دا شر دی، خطرناک څه. زموږ د دین مزاج دغه دی. دا په خبره باندې، په وړه خبره باندې چا پسې مونځ پرېښودل، د هغه نه جومات جدا کول، داسې د دې خلکو یو شوشې دي پرېښي دي. یعنی اصل چیز دغه او چې سنت 2 رکعات دي، چونکہ دا اجتہاد دے کئی ہے، صحیح نہ کئی، لیکن دے منز دے وجہ نا اختلاف نشو گولے. اور بیا امیر المومنین سرا اختلاف زمون گشتے ہے، لیکن ذان دے نشو جدا گولے. نن با اگی امام خود 2 رکعات گئی، صرف پاکستانیان دا سی دی چنی وسلور رکعات گئی. بلکہ پا کم کال چیزو تلوم نو پارز باندې عرفه د جمعې پر ورځ وخت چې کله عرفه د جمعې پر ورځ نه خلک وي حج اکبر دی. دا دې ځان له اصطلاحات جوړ کړي. حالای چې هر حج اکبر دی. یو حج اصغری هغه عمرې ته وایي، یو حج اکبری حج اکبر حج ته وایي. دا نه دی چې جمعې پر ورځ راشي. دا د عجمیانو طریقې دي. زمونږ خیمه کې ما خلک پوهه کو، کم چې پوهېدل نه هغې پوه شو، هغې 2 رکعاته وکړل. یو پکې یو پنجابی نه هغه باقاعده بانګ ووی، د جمعې خطبه یې وویله او د جمعې مونځ یې وکړ. نو ما ورته چې مولوي صاحب څه دې وکړل؟ خو ما هغه 2 رکعاته نه وکړل کوم چې ورته ما ویلي. د جمعې خو 2 رکعاته یې کړ. تاسو زبردست کار خو نه کوه. دا غریبانان دومره اختلاف لیدلی، 2 کسان ورته ناست دي، بل څوک نشته په جمعه کې د سره، خو بس خپل ضد کې راغلي چې نه زما مذهب دا دی. د دې څیز نه موږ له خپل ځان پکار دی، اتباع د شریعت پکار ده. دا 2 منځونه ونن حاجیان برخ کوي او د ماسپښین په ټایم کې وایي. ماښام چې کله نور په ډوبېدو شي یو فایرو شي ډېر بره پورته، او هغې سره اواز هم وشي. چې کله ماښام ټایم داخل شي نو ماښام مونځ ضروري شي. دلته کې د عقل پرستو ته وایه چې دغلته کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ نه دی کړی. هغه وایي چې څنګه نور ډوب شو نو اوس به حاجیان د دې ځای نه ځي مزدلفې ته. دا ټول یو ځایونه دي، باسې نومونه یې بدل دي. یو بل سره لګېدلې ځایونه منا، عرفات، مزدلفه، دا یو بل سره بالکل نږدې ځایونه دي، بلکې تقریبا یو میدان دی، خو حدبندي پکې کړې ده. اوس حاجي صاحب کله کله سحر مونځ سره مزدلفې ته راورسي،
کېږي داسې هلته ډېر زیات راشي حکم دا دی لمونځ نه کوي دی به نه د ماښام لمونځ کوي نه به د ماسخوتن لمونځ کوي دا دواړه لمونځونه به دی په مزدلفه کې برخ کوي که ته وایې ستا عقل شریف څه وایي چې جی عقل حدیث د عقل خلافي دا به رد کوي رد کړه حدیث وکړه گپ شپ لګې ایسے وړه او آیا دا حدیث د قرآن خلاف دی قرآن خو فرمائی ان الصلاة کانت المؤمنین کتابا موقوتا په خپل ټایم کې دن نماز فرض دی ته تخصیص وای رسول الله سلام دا غي وضاحت وګو چې نه دا غي زینو کې ټیک ده دې خبره باندې زور پدې چې نن خلکو دا یو غپ له جوړ کړي چې دا حدیث د قرآن خلاف دی کنه لہذا قابل قبول نه دی او کله به دا حدیث د عقل خلاف دی قابل قبول نه دی تا ته مونږ عقل خیو ان شاء الله ته په شی چې د قرآن خلاف څنګه یو د حدیث خلاف څنګه حاجیان به دا دوه کارونه کوي نن دا به ولي کوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی دلته کې یو سړی ته د پیغمبر حکم خیر دی نه ونی دی پکې عجیبه نکته راوباسي نکته مرو باسه څنګه چې حکم دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه شان تسلیم کړه او دا ورځ زمونږ دلته کې مشتره مونږ بس کو په دی کې خو خواب ادا چل کو چې د عرفه ورځ بشوا یعنی حاجیان به عرفات تلاړل نو خلق با غونډو ته وخدل زه په ځای غونډه وې هغه ته وخدل د دې لپاره چې هغه سره ځان یو شانتي عرفات د یو غر نوم دی ورګوټه غوند غر دی سپای کې خور ده سپکه کان ده پې کې یو سپین ګټ لګېدل دی دغه سپین ګټ چې کم دی لګېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم دغل ته ولاړو او بیا فرمایل زولال دلته کې خدا کم میدان چې تاسو تخکاری دا ټول عرفه دا یو سړی چې د انور د ډوبېدو نه مخکې عرفات ته حاضر شو نو دا حج شو دا رکن اعظم دی نن کې یو حاجی د ماښام د انور ډوبېدو نه مخکې عرفات ته نه رسېدلی د حج نه دی شوی دا رکن اعظم دی پښتانه څنګه موږ چې کله تلو په اکال باندې 2002 کې یو انجینیر صاحب هغه ما سره برا خدلو ناغال تخپل نمو لیکه پای تخته باندې مړې تعلیم یافته وچاوي چې دلته شانمو لیکه ناغه بیا بل کار حج لراځي نو مې دا ته الله ویلي که رسول ویلي ته شرمېږي نه دا وستا پلار پاګي اوس د بد اخلاقین سو حدود وي یعنی ستا رب د دې نه بغیر نه پوهېږي دعا ورله وکړه چې تا د هغه نوم ولیکه که دا ته چا وي په ښه طریقه دا چې ته طواف کې نه الله نه وغواړه چې رب فلان کې حج لراوله دا قسمه حرکتونه حاجیان کوي هلته ډېر عجیب و غریب حرکتونه وي چېرته وګوره ټایم انشاءالله زه به بیان کړم تاسو به خاندئ ډېر به جاړئ ډېر دا خاص کر دا پښتانه دیو څه کوي هلته د دې ذهن کې داری چې دنیا کې مسلمان صرف پښتون دی بل څوک د دین نه خبر دی نه په دین باندې پوهېږي او نه دیندار دی د دین نه خبر دی دې هلته عجیبه حرکتونه کوي خو بهرکیف نن زمونږ کار سره د عرفې په ورځ د مسلمانانو کار سره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث کې فرمایلی دي خیر ما قلتو او خیر الدعاء دعا یوم عرفہ بہترین دعا دا عرفه دروازه دعا ده د عرفه دروازه دعاګانې ډېرې قبلي بلکې محدثین دا لیکي چې ډېرو محدثینو کله دا حدیث ولوست نایب ویل زما په زړه کې څو دعاګانې دي زه اوس نه کوم زه به د عرفه په ورځ کوم ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه فرمایي غپ نه لګي دین هغه د الله طرف نه بیانوي دا هغه ته الله ویلی دي
ځان د حدیث په باره کې پوهیږي یو حدیث چې صحیح دی سند یې صحیح دی نو دا حدیث د مسلمانانو عقیده ده چې دا د الله فرمان دی. مسلمانانو دا عقیده ده چې د وحی دوه قسم دي، یو وحی جلی د قرآن شکل کې او یو وحی خفی د حدیث په قسم کې. خپل ایمان تازه کې دې نو غپونو کې مور دې راګم چې غپ شپ لګي خلک چې زه عقل باندې ګورم دا کوم تا کې عقل نه. مسلمانانو اجماع ده او بیا تا ته خیل شم چې حافظ ابن تیمیہ رحمه الله خپل مجموع الفتاوا کې لیکلي دي چې صحیحینو کې کوم حدیث دي نو د مسلمانانو اجماع ده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرامین دي. دا جمهور رائے ده او د اجماع د امت په دیوان ده. بلکې شاه ولی الله رحمه الله لیکلي دي خپل حجت الله کې کم سړی چې د صحیحینو حدیث رد کوي یا د هغې مذاق اړوي دا سړی بدعتي دی. دې د خپل ایمان فکر وکړي دې فتنو کې ما نه دې راګم دې لګیا دي نن سبا پر یو بحثونه کوو ان شاء الله. خو نن ورځې چې کومه دعا ده د عرفه دروازه دعا خیر الدعاء دعا یوم عرفه بهترین دعا دا د عرفه دروازه دعا ده. د عرفه پر ورځ دعاګانې ښه قبلېږي. او بیا ورپسې فرمایي چې وخیر ما قلت والنبیون قبلی دا د دې ورځې ذکر درته ښیي. د عرفه دروازه بهترین ذکر چې هغه مام کړی دی او هغه زمانه مخکې انبیاء هم کړی دی هغه څه شی دی هغه لا اله الا الله ویل. صحیح مسلم حدیث ته افضل ما قلت والنبیون قبلی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک دا افضل وینا ده. دا ولې غوره ده په دې کې انسان د خپل زړه د ویښ نه دا راوباسي چې زما زړه کې دا ګواهي لیکلې ده چې د الله نه سوا بل څوک د بندګۍ لایق نشته، بل څوک د عبادت لایق نشته، بل څوک د رامدد شویل لایق نشته، بل څوک داسې نشته چې زه خپل سر هغه ته ښکته کړم، بل څوک داسې نشته چې زه هغه عالم الغیب وګڼم. دې ته لا اله الا الله وایي. دا نه چې په مطلب یې نه پوهېږي خلقو ته چې دا وضاحت کې نه تا ته نوم دي دا پنجپیری دی یا دا وهابي دی او دا لیدیس دی. دا نه لیدیستوب دی نه وهابیت دی نه پنجپیریت دی. دا د قرآن او د سنت حکم دی. لا اله الا الله ویلو دا مقصد دی چې الله نه سوا بل هیڅ څوک د پکار لایق نشته، د بلنې لایق نشته، د عبادت لایق نشته دی. عالم الغیب څوک نشته د الله نه سوا بل څوک. خپل عقیده سمون او دیو جن کتابونو کې لیکلي دي چې یو سړی که کلمه د لا اله الا الله وایي او دې د دې په مطلب نه پوهېږي نو بیا د هغې جملې ډېره سخت دي. تفسیر روح المانی کې لیکلي دي لا يعد مسلما عند الله تعالی. موږ ورته مسلمان وایو ځکه کلمه ویلې ده لیکن چې مطلب باندې نه پوهېږي او عقیده پې نه وي د الله په نزد مسلمان نه دی. دا څه وظیفه خو نه ده تشه، دا خو یو وعده ده چې لا اله الا الله. دا څه ووایي الله ته چې څه دي تا هغه سره اقرار وکړو چې ستا نه سوا بل څوک د بلنې لایق نشته، بل څوک د سر ښکته کولو لایق نشته، بل څوک نشته دی چې زه هغه ته سجده ولګوم، د هغه په نوم نظر نیاز منښته وکړم او کنټرکټ دسته یو وعده ده اګریمنټ دی چې ته به پوهېږي نه سم مسلمان بشي. دا اذکار کې نووي هم لیکلي دي او تفسیر روح المانی کې هم لیکلي دي چې لا يعد مسلما عند الله تعالی. دې له وخت ورکې او خپله کلمت ویي بس ده کې. د امام قرطبي کتاب دی کلمې د لا اله الا الله باندې لیکلی ته وې دی ولې لیکه دی دې لپاره لیکه چې خلقو ته وښیي چې دې کلمې څه اهمیت دی. نورو لوی لوی علماو دې کلمې باندې کتابونه لیکلي دا څه ذمہ داري غواړي زموږ نه. هغه ذمہ داري دا چې انسان
د خالق کائنات نه علاوه بل چاته را مدد شنوي. قربانی ولا هغه پنوم دی، وینه ولا هغه پنوم توي. دا کم خلک چې قربانیم کوي او بیا د پیر بابا منښتې گئی دې خپل ایمان سم کی لکه و ایمان نشته، دا د شرک ارتکاب کوي. دې کې بنیادی دغه جمله ده، دې عرفات پر ورځ باندې دعاګانې زیاتو کې، استغفار ډېر وایي، تحلیل وایي، تسبیح وایي، تحمید وایي، تکبیر وایي. تحلیل منه لا الہ الا اللہ ویل، تکبیر منه اللہ اکبر ویل، تسبیح منه سبحان اللہ ویل، تحمید منه الحمدللہ ویل. دا اسکار دی دا ویل پکار دی. بلکہ صحابہ کرام ترجمه ما ویلو، عبداللہ بن عمر با بازار تو قوت بار نو پچغه به ویل چې الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. د خلق و توجه شنو خلق هم جوړ کړي دې ملک دا شي نشته. دلته کې چې پیر صاحب روړو وي نو خلک روړي وي. د پیغمبر د صحابه په طریقې سکار نشته، غیب ویل دا، بلکې فرض مونږ پسې خټول د وجوب قائل دي. فرض مونږ پسې ټول د وجوب قائل دي. دلته پښتانه نه وایي، شرمېږي چې زه به ښه تکبیر په چغه وایم، هسې ښه روړي وایي دی. پیر صاحب چې ورته اشاره وکړي بیا دی ګډېږي هم ټوپونه هم وایي. لیکن چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دلته ووایه په چغه باندې، هلته به نه وایي. دا دین نه دی. دینداری دارا چې سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه اتباع وکړي. د شپو ورځو کې بل یو عمل د قربانۍ دی. قربانی تیر جمعه مونږ ویلو الله ته د غوښو یا د وینو څه ضرورت نشته. خدا د پخوانۍ عبادت دی د آدم علیه السلام د زمانې نه. خلک وایي دا سنت آگئی چې ابراہیم علیہ السلام کړي زاړي بیا مخکې لاړ شه که څه ګپ لګی هسې. د آدم علیہ السلام ته سنت نه وی. آدم علیہ السلام د زمانې نه قربانۍ شروع دي. د هغه اولاد قرباني کړه و که نه وکړې؟ تقربا قربانا تېره جمعه ما ویلو قرباني کړې وه. دا پخوانی دین دی. د الله په نوم باندې د یو څیز نه ساو باسل او دا الله په نوم باندې د یو څیز وینه تویول دا دین دی. غیر مسلمه د الله نه سوا د بل په نوم کوي، لکه پښتانه د پیر بابا په نوم کوي، څوک د لوی ځوان په نوم کوي. دا شرکونه دي، جایز کار نه دی. که ته منښت د الله نه سوا د بل د نومو کې د یو لسمې ځوان د نوم پی ورکوې، دا کفر او شرک دی، دا ګناه دی. که د هغه د نوم روپۍ ورکوې هم ګناه دی، او که د هغه د نوم روژه نیسي دا هم ګناه دی. پښتنو کې دا ټول رسمونه پراته دي. د خپل پلار مور دپاره دعا نه کوي، د بل په نوم باندې روژې نیسي. ستا پلار مور زیات محتاج دی او که نه پیرانی پیر محتاج دی ډېر. پیرانی پیر خدا الله دوست ہو او یقین دارے چې الله معاف کړي. تفسیر روح المانی کې لیکلي دي چې کم خلق داسې قسمه قربانۍ کوي نو دې تپوس وکړه چې ستا پلار مور زیات محتاج دي ستا دعا ته، او که نه هغه ولی الله ډېر محتاج دی. بل پتا حق د چا ډېر دی؟ د پلار مور ډېر دی که د ولی الله ډېر دی؟ نه پلار مور له صفر کې ضرب ورکړی، هغه ته نه دعا کې، نه ورته څه شی وربخې، نه د هغه په نوم باندې څه قرباني کې. د ولی د سره ډېر غم دی. په دې پسې پوه شي یو عقیده ده، هغه دا چې که دا زه وکړم نو زما مال کې برکت راځي. هغه شرک دی. بس دا تفسیر روح المانی کې واضح لیکلي. دا قربانۍ چې کوئ نو دا به د الله په نوم وي. ځکه مونږ ویلو یو سړی چې د هغه شرکي عقیده یا قربانۍ کې مه ساتئ ځان سره. د دې قربانو په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول منع کړې وه چې تاسو به
غوښې ږدی نه، دا اول منع کړی وه، حرام دا کار. ډېر داسې په شریعت کې شته دی، لکه د اسلام په اول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی وه قبرونو له به نه ځئ، ځکه چې د قبر په ذریعه خلق شرک ته راته. کله چې محنت شو قرآن او حدیث خلق زده کړل، عقیده سمه شوه، په الله د کېدو یقین پیدا شو، په مخلوق د نه کېدو یقین پیدا شو. دا تبلیغیانو جمله ده، هر څه الله کوي مخلوق هېڅ نشي کولی. د خلکو نه لګي نه هغې وي دا جي جبریه دي، هلکه شرک کوي ظالمه، نو بل خی به دی اوس دا د شرک ارتکاب کوي اصل کې، هدې کې دا لیډیز هم ملګري دین دا پراپیګنډې کوي. پراپیګنډې مه کوه، د هغې دا عقیده سمه ده، دا جبر نه دی. مطلب د هغې دا دی چې دنیا کې څه کوي او دا هر څه الله کوي. خیر او شر د الله په اختیار کې دي، د مخلوق په لاس کې خیر او شر نشته، کا ژوندی او که مړي، کا نبي که ولی که فرشته هر څوک چې دا به دې پوهېږي نه، ولې د خبرې اصل مقصد دغه دی. خو چې کله صحابه کرام پوه شو چې هر څه الله کوي مخلوق نه بس نه غواړو، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، تاسو ما منې کړی وی چې د قبرونو زیارت مه کوئ، اوس ځای زیارت یې کوئ، خو سله به یې زیارت کوئ، دا نه چې د اختر په ورځ باندې مبارکۍ له دی، پښتانه اختر په ورځ مبارکۍ له دي د مړو، دی پتا پوهېږي دی راغی او سم کار دی اوس دغې له مزه خو دا خو دین نه دی. الا فزوروها، ځای ملاقات یې وکړئ، انها تزهد فی الدنیا، دا به تا دنیا نه بې رغبته کړي. د مور قبر خواله لاړ شه، نه مور چې ووینې نو تا ته به څه ماضي یاد شي، د پلار قبر خواله ورشه، ته به پوه شې چې دوی زه پاللی وم. لیکن نن بیچارهګان هغه ناست دي زما دعا ته محتاج دي. یو داسې وخت و چې زه دوی ته محتاج وم، ماشوموالي کې کما ربیاني صغیره، نن ما ته محتاج دي. دې ته وایي تزاهدو فی الدنیا. دارنګې د یو لوی سړي قبر له ورشه، نو هلته به هم تا ته پته ولګېږي چې دا لوی سړی و، عالم و، فاضل و، مونږ ته به یې لار خوله، لیکن نن بیچاره څه نشي کولی، دی خو یې مړی هر څه کولی شي. دا بنیادي فلسفه ختمه کړه شریعت، د هغه ماضي یاده کړه، خپله ماضي یاده کړه، ته به دنیا نه بې رغبته شي. دویم دا چې وتذکر الاخره، آخرت یادوي ده، ته به وایې زما انجام هم دغه دی، دې دپاره لاړ شي. داسې ډېر شي څیزونه شته دی، په کې یو مثال له قربانۍ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه كنت نهیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاث، ما تاسو ته حکم کړو چې درې ورځو نو سیوا به د قربانۍ غوښې نه ایساروئ. اول منع وه ده چې درې ورځو نه سیوا به د قربانۍ غوښې کور کې نه کړې. اوس خو د الله د فرج بې خو باسي، هر چا کره فرج دی او فریزر دی ورکړه، خو خدای بجلی دی الله دغه شانتې ساتي چې ټولو ته څښا شي. دا چل نه دي کول پکار چې قرباني دی وکړه ټوله د خپل فریزر کې کېښوده، غریبانان به څه کوي؟ دا ډېر لوی ظلم دی چې سړی ټوله قرباني ځان سره کړي. اجازت خدا مطلب نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم اول منع کړی وه، درې ورځو نو سیوا به نه ایساروئ، بیا فرمایل زه که اوس ایساروئ نو خیر دی. دا ولې خلقو ته پته ولګېده چې د غریب غربا څه حق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته جبرائیل د خپل ګاونډي په باره کې دومره ترغیبات راکړل چې ما سره یره شوه چې د کور کې راله وارث کوي، چې په دې پوه شو چې د غریبانانو هم څه خیال ساتل پکار دي. نو بیا حکم وکړو چې خیر دی اوس فامسکو ما بدا لکم
ځان سره کې خودیم شي او دارنګې بل ورکول هم شي په خپل هم خوړی شي نور هم خوړی شي ورکولی شي قربانۍ دا که سړی کوي نو په دې بنیاد دی کوي چې زموږ نه الله رضا شي دا به نه وي چې یاره ګندې نوم شي نمود شي یا بعضې خلکو د خولې نه دا وځي چې یاره پیسې نه وي خو ما یې چې ماشومان به څه کوي ماشومان خفه کېدل مهرباني وکړه خپل نیت سم کړه دا غلط نیت دا تا په قربانۍ کې په عبادت کې بل څوک شریک کړي دي دا خالص عبادت دی چې ستا وس نه کېږي مه کوه د دین تابعداري وکړئ موږ به انشاءالله ښیو د اختر پر ورځ باندې یو صحابي لګېدلی دی هغه وایي یا رسول الله زه راتلم زما خوا کې ګاونډیانو هغې سره درک نه لګېدو نو مونځ خو لا نه شی خو ما یې زه به دا خپله قرباني اوس وکړم چې دا غریبانان وخوري دا که ستا د زمانې څوک مفتي صاحب وایه چې ټیک ده بس صحیح ده فتوا به یې ورکړی ښه اراده راکړه نیکه اراده ده چې غریبانان دي پرې چې وخوري ماړه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل شاتو که شات لحمن دا ستا بیزه چې کوم ده دا د شونډی ده دې ثواب نه کېږي ته بله قرباني وکړه په دین کې وا مشروطي نه کوي دین به هغه شان ته کوي څنګه چې د الله رسول فرمایي نیت و خالص پکاري انما الاعمال بالنیات چې تا په دې نیت کړي چې بچي مې خفه نه شي مهرباني وکړه ستا قرباني نه ده شوې دا څیزونه پرېږدې خلک به څه وایي دا پرېږدې دا څیزونه د الله رضا مقصود کا چې زما رب ما ناراض شي او قربانۍ کې نور هم څه غلطۍ کېږي په کې یو غټه غلطي ما خولی ونن بیا ښیم یو دا چې خلک وایي چې د انسان به په دې ورځ روژه د چا چې قرباني د هغه روژه دې ته روژه نه وایي جناب د روژې ټایم چې کوي تاسو خو روژه 2 میاشتې مخکې نیولې وکړه نو تاسو به سهار روژه کړه نو بیا هم 9 بجې ماتوله تاسې کړي چا شرعي څیزونه مه بدلوئ دې ته امساک وایي روژه ورته نه وایي دا امساک دی دویم دا چې خلک دا وایي چې ګنې سنت داري چې ته به اینه پخه کړې نو په هغې دا سنت نه دی دا فقها لیږي دواړو حکمونو کې فرق کوي خلک چونکې اینه لږه زر پخېږي په ټول څاروي کې اینه ټول نظر پخېږي نو ځکه خلک چونکې وږي نو زر زر هغه وخوري دا سنت نه دی د رسول الله وسلم ته چې نسبت کوي نه هغه خلک ټیک وږي دا د فقهاو قول دی د رسول الله وسلم د قول نه یا د هغه د فعل نه یا د هغه د عمل نه یا تقریر نه دې ثبوت نشته او یو دا غلطه اصلاح وکړئ دا سنت مه ګڼئ بل دا کوي پخوا مشرانو زمونږ غټې حجرې خوا کې ګیر چاپېر به اوسېدل قربانۍ څاروی چې به راګیر کو نو لوښی به یې راوړو هغه به یې د هغه وینې ته ونیسو دا به یې ګرمه ګرمه وڅکله ویل به یې دا د دمې علاج دی قرآن مجید کې وہ ځایه بیدون کی وینې ته حرام ویلی دي دا حرام کار دی دا مه کوئ دم مسفوح قرآن مجید سورۃ الحج کې واضح ویلی دي دم مسفوح حرام قطعی دی دا پلیت چیز دی دا حرام دی دا مه کوئ بعض خلک هغه بوټو موټو ته چې انګورو ته دي په تجربې هم بیانوي باپ انګور بني آدم نه دی انګور ته یې چې هر څه ته چې واچوه خو ته نه شې څکې دا ګناه دی دا حرام دی قطعي حرام دی بله غلطي په ورځ هغه عامه ده هغه داره چې شریک کسان قرباني وکړي یو په پاسې نه به دي یاره دا مازغه به اوس هم که نه زما مور داسې ده څوک به ته خپه یو 2 خپې به ته والي دا شی مه کوئ دا جایز نه دی تیر جمعه په دې ما پوهې کړی وی دا خو هغه خلک د مروت د وجې غږ نه کوي چې اوس به دی وایي چې دا په یو خپه باندې جنګ کوي دا جایز نه دی ستا چې ضرورت دی دماغو ته نو پیسې در سره شته دی لړ شه بازار ته یا کساب ته ووایه چې ما له مازغه وساته
نروړه مور باندې روزانه خورو خپې خرڅېږي په بازار کې ډېر شی خرڅېږي یو شل خپې والا واله روړه فرج به درکړي پکې کې خو قربانۍ نه داسې ځونه مه جوړوئ د سر نه یو شی اخیستل قربانۍ کې دا مه کوئ دا ګناه کار دی مرګري که هغه نه کوي هغه د مروت نه کوي په دې شی نه حلالېږي ما حدیث پیش کړو په دې کې چې د مسلمان مال هغه حلالېږي چې د هغه د زړه مرضي وي لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه چې په زړه نه خوشحاله نه نو ته مخ راغه دا څه بعضې غلطۍ دي د دې غلطو نه ځان وساتئ عبادت وګڼئ نه وکئ رواج یې نه مه ګڼئ اقول قولي هذا استغفر الله لكم